بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه مرفوعات شروع کړو. مرفوعات دې ته و چې اسم چې نه دا په حالت رفع کې راغلی. ګوره حالت رفع نه په اسم متمکن په سبق کې د حالت رفعي منګه پہچان ویلو چې حالت رفعي د دې یو حقيقي نه خدا چې هغه ضمه ده او درې چې نه دا نوري دي لکه مطلب کله کله حالت رفعي عام طور باندې خو حالت رفعي په ضمه سره راځي چې حالت رفعي په دې باندې په ضمه راغلي یو په راغلي یا په اتفاق راغلي خو ضمه به پی ما ته ګوره سمو الله جان کسب بلای او کله کله دا حالت رفعي په واو سره راځي کله کله حالت رفعي په الف سره راځي مطلب چې کله تسنیه یو حالت رفعي په الف ما قبل مفتوح سره راځي او چې حالت جمع مذکر سالم یا اسماء سته مکبره نو پای کې په واو ما قبل مضموم سره راځي او چې فعل کنه نو په فعل کې حالت رفعي دا نون عربي اثبات ده نو په اسم کې چې کله یو ټکه مرفوع راغلی یو اسم مرفوع راغلی نو ګوره تا چې قران دی کدا حدیث مبارک دی کدا قدوری سبق ته فقه دا خو چې بس کلام عربي ده کنه او پدې کې په یوټه کې باندې رفع راغلی و مطلب یا په ضمه راغلی و یا تسنیه او پدې کې الف ما قبل مفتوح په اخر کې راغلی نو مکسور راغلی یا اسماء سته مکبره نه او جمع مذکر سالم او پدې کې واو ما قبل مضموم راغلی او د دې نه مخکې لکه که جمله فعلیه وا جدا به همیشه لپاره یا به فاعل یا به نائب فاعل وي که جمله فعلیه وا نو همیشه لپاره به صحیح او که جمله اسمیه وا جدا به یا مبتدا جوړیږي یا به خبر جوړیږي لکه دین علاوه په بل څه شي نه واښوي چې ساده جمله کنه ساده جمله مطلب دا دی چې لکه اوس موږ دا وایو نواسخ وایو موږ نه نواسخ نه نواسخ لکه اوس موږ حروف مشبہ بالفعل وایو افعال ناقصه وایو ما ولا مشبهتان بلیس وایو لا لفظ وایو دا پکې نه راغلي خو ساده جمله نو دا ساده جمله یا به جمله فعلیه یا به جمله اسمیه جمله فعلیه یا به جمله نو که جمله فعلیه کې کم څه مرفوع راغلو په جمله فعلیه کې کم څه مرفوع راغلو نو بیا فاعل یا بنای به فاعل بیا پای دوه مسالې دا که فعل معروف راغلو دا به همیشه لپاره فاعل وي او که فعل مجهول راغلو نو همیشه لپاره به نائب فاعل وي او که جمله اسمیه راغلی و جدا به مبتدای که په شروع کې او که په اخر کې راغلو جو سبي خبر به دا حاله چې کله بګې نواسخو نه اوس ګوره قرآن مجید تاسو راولې تاسو درشمي سپاری تاسو راولې درشمي سپاری تاسو سره چې په کوم ځای کې اسم راځي او پرې باندې رفع کنه نو تاسو وګورئ چې په دې کې بد دین علاوه بل هیڅ څه بنئ لکه زه مې علم تر کیف فعل ربک نو فعل ربک وز دا فعل ربک دا جمله اسمیه ده که جمله فعلیه ده ها جمله فعلیه ده او ما وی په جمله فعلیه کې فعل ربک په دې ربک باندې سره غلره رفع راغله رب مضاف ته او کوم مضاف الیه ده په دې رب باندې سره غلره نو ما وی چې کله جمله فعلیه او په دې کې کم څه مرفوع نو به همیشه لپاره صحیح فاعل وي نو ربک دا ولې مرفوع ده ځکه چې اصله فاعل لکه پوښتنه به معنی فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بعجاره نبري کې دا اسم ظاهر پکې ګورو چې کم پکې اسم ظاهر وي اسم ضمیر کو جدا ټول دي او اسم ظاهر ها بل کم دي قاعده ګوره الذين هم يراؤون دا هم دغه حالت دغه مبني کلمه ده د څه ګورو چې اعراب به ظاهر وي چې تاسو ته دغه خو وضاحت وشي ها هو الابتر ان شانئك هو الابتر نو هو الابتر دا کومه جمله ده جمله اسمیه څنګه اول تاسو څنګه پته ولګیدا اولنه چې سره اسم ده اولنه چې نو ځل لګیدا هو دا خو جو مبني ده او الابتر بلې ابتر باندې را پېښ ول راغله دا سره خبر جوړیږي څه جوړیږي او خبر د څه نه نه مرفوعات نه اذا جاء نصر الله نو جاء نصر الله
دا جاء نصر الله دا څه شری جمله فعلیه ده او په جمله فعلیه کې کوم یو څه مرفوع ده فاعل به صحیح مرفوع جو نصر الله به صحیح دا مرکب اضافي فاعل به یو دا جاء دا اوس ګوره دا جاء یو فعل له او فاعلان د دې لپاره دوه دي یو نصر الله ده یو سره والفتح ده الفتح او نصر الله دوه څنګه فاعلان دي ځکه په دوه باندې سره راغله رفع راغله لکه پوهیږي به باندې دا شانته دا بل پیج راوړوي الهاکم التکاثر نو الهاکم التکاثر فریق اوس دا کومه جمله ده الهاکم التکاثر جمله اسمیه ده الها صحیح الها اسم ده فعل ده الها یلهی الهاء بمعنى غافل کېدو الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو ما ډېرېدو د مال نو الها دا کومه جمله ده الهاکم التکاثر جمله فعلیه ده په جمله فعلیه کې مرفوع څه شی ده فاعل به مرفوع نو التکاثر ولې مرفوع ده ذکر فاعل واقع ده تو بلې مې پوښوي ها وزي ويل لكل هنا ويل دا اسم ده فعل کا حرف ده اسم ده او دا مرفوع ده جدا بس واقع کیږي مبتدا واقع کیږي نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة كما جمله ده جمله اسميه سم پته ولګی دا جمله اسميه ده اولنه جزء اسم ده اولنه جزء اسم ده وذا نار الله الموقدة نو دا نار الله او الموقدة دا ولې مرفوع دي نار الله څه جوړیږي او الموقدة څه جوړیږي خبر جوړیږي دا منګه صرف سرور ټکی وې مبتدا خبر فاعل نائب فاعل اوس بدی کې چې تاسو نو مجرا وکړه لګنه دا به تاسو ته د څګور دا ټول 28 مرفوعات دي 28 معمولات دي لکه اته مرفوعات دي نو په اتو کې دا سلور اوس منګوي نو د دې سلور د پہچان دا د نور خو د دینو مسانی دا او غنه دي دا اوس منګه کم وای نو واسقو دا خو ځکه چې پای کو ان براغلی یا به ورو مشبه بالفعل نه براغلی یا به افعال ناقصون راغلی واخو چې موږ ته پته لګي چې دا راغی دوی به خو د دې سلور د پہچان اسانه طریقه سره چې موږ ټول نمک کې جملې ته ګورو چې دا جمله فعلیه ده که جمله اسمیه ده جمله اسمیه یا جمله فعلیه جمله خبریه نه جمله خبریه خو به وي او موږ به دا ګورو چې دا جمله اسمیه ده او که جمله نو که په جمله فعلیه کې فعل معروف راغلو نو کم څه چې پکې مرفوع به همیشه لپاره فاعل وي او په جمله فعلیه ده خو فعل مجهول به راغلی نو چې کم ټکی پکې مرفوع ده هغه مرفوع به نائب فاعل وي لکه دیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص نو کتب علیکم القصاص دا کومه جمله ده جمله فعلیه ده جمله فعلیه ده او جمله فعلیه ولې ده اولنه جزء فعل اولنه جزء فعل اوس بغا کتب فعل او فعل مجهول له نو القصاص بریګه مرفوع راغله نو القصاص بسې دا بنای فاعل نو کتب علیکم القصاص پدې کې دا قصاص ولې مرفوع ده نائب فاعل ده هغه پوښوي به معنی هغه په خبره باندې پوښوي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حضر احدکم الموت نو دا کومه جمله ده حضر احدکم الموت جمله فعلیه ده او په جمله فعلیه کې مرفوع ټکی ماول الموت نو دا به حضر لپاره صحیح فاعل هغه په خبره باندې پوښوي ها دا ډیر اسانه طریقه ده خو دې ته لږ سوچ کول غواړي کنه په ترکیب کې ماته اوس وی کنه چې دا ترکیب او اجرا نه دا ډېر بهترین څه ده خو چې ته په دې باندې پوه شوې اذري دا ټکنیک دي چې دا معمولی خبر ته ستاسو پیګری کنه ته پرې کې نه غلطي کې بیا لکه دا خبره ته ذکر لاله چې په یو ټکی باندې رفع راځي د رفع مطلب دا نه چې سی پرې باندې پېښ راغلی د رفع مطلب دا نه چې سو پرې راغلی خدا رفع چې نو موږ ویلو د حالت رفع په یو صورتونو کې راځي غټه نه غړې دا چې بلې باندې با زمي چې کله هغه تسنیه نو بیا وسنه خیر حالت رفعی الف ما قبل مفتوح او چې دا جمع مذکر سالمی یا اسماء سته مکبره نو بیا به صحیح واو ما قبل مضموم پرې خبره باندې پوه شوي نو که جمله فعلیه وا او فعل به معروف راغلو نو مرفوع سیس به همیشه لپاره فاعل وي جمله فعلیه وا او فعل به مجهول راغلو نو مرفوع سیس به همیشه لپاره
دغه شانتي جمله اسمیه وا او مرفوع به راغلو نو یا مبتدا وي یا بسوي خبر وي یا مبتدا وي یا بسوي خبر وي نو کله بیا دا غي مسله طریقه ده کله جملې په شروع کې راغلو جو مبتدا ده هغه په اخره کې راغلو جو سره خبر ده نو اپره دای کې په اجرا کې پدې کې دای د کولې کې چې الکه ولې مرفوع ده ولې منصوب ده ولې مجرور ده خوښه وس بیا کله موږ عوامل وایو نو بیا موږ په عوامل کې دا وایو چې په دې باندې د رفع د چا د وجه نه راغله د چا د وجه نه راغله نه به لا موږ نه دی ویلي وایي به باندې نو دا سیز آسان دی خو چې تا ورته دا وی چې دا ګران دی کنه نو ځکه د خپل سر دی دیوالونو راوچم کنه خو ته به ځنه کېدا دا به ته ځنه کې بل جار مجرور ګور تاسو را 2-3 ورځې لري اجرا وشوا نو په جار مجرور کې دا خبر تاسو زده کړئ چې ګوره چې په کم ځای کې جار مجرور راغی دا به متعلق کومه لکه دا ظرف جوړیږي ظرف جوړیږي او ظرف چې نه آی کې لکه دا فعل واقع شي خدا ظرف حقيقي نه دا ظرف مجازي وي دا ظرف مجازي وي دا مفعول به نه جوړیږي دا جار مجرور نه دي دا فاعل نه جوړیږي جار مجرور یوازې فاعل نه جوړیږي جار مجرور یوازې خبر نه جوړیږي جار مجرور یوازې مفعول به خدا د سره نه جوړیږي خو لکه چې په کم ځای کوم جار مجرور په کلمه کې راغلل په کلام کې جار مجرور راغلل نو زبدا خامخا په چا پورې تړم دا خبره دا په ځین کې یاره کې دا یو څو خبرې دي د جار مجرور ما د په قران مجید کې د چې دا جار مجرور د ترکیبونه ته ذکر کړل کنه نو تا د قران مجید نیم باندې ما ترکیبونه به آسان شي دا حدیث مبارکه ورته نیم باندې ما ترکیبونه آسان شي ځکه دا جار مجرور ډیر زیات استعمال دي جار مجرور ډیر زیات استعمال دي په کلام کې وګوره جار مجرور چې په کم ځای کې هم رالو اسانه طریقه ده چې جار مجرور رالو کنه نو موږ جار سره د خپل مجرور نه دا بمون متعلق کو و چې په چا پورې متعلق کو نو دا به په لفظونو کې موجود وي یا بنئ لکه جار مجرور چې دا متعلق کیږي په فعل پورې متعلق کیږي یا په شی به فعل پورې کیږي د فعل او د شی به فعل نه علاوه دا په بل چا پورې نه متعلق کیږي لکه مطلب په جمله کې یو جمله ته طریقې ده او په دې کې جار مجرور غراغلي دي خو فعل او شی به فعل پکې نه راغله نو دا به بیا هم په چا پورې تړي په لکه ته زیدون علی السطح نو زیدون علی السطح نو دلګي ته چې لکه زیدون خو مبتدا ده ځکه چې جملې په شروع کې راغله دا ابتدا د شی ده خو علی السطح ته چې دا علی حرف جر ده او سطح مجرور ده نو دلګي دا جار مجرور ته چې دا ډایرکټ خبر دي نو جار مجرور ډایرکټ خبر نه جوړیږي دا به ته خامخا پچا پوری تړي وځي پچا پوری تړي نو هغه څه شي پکار ده یا او فعل پکار ده یا څه پکار ده شی به فعل پکار ده که فعل یا شی به فعل په دې جمله کې موجود وو دا فعل یا شی به فعل په دغه جمله کې موجود وو جدا وته پای پورو تړي لکه ځای مې كتبت بالقلم د دې ترکیب کومه كتبت سره فعل دې تو زمير نو مغلا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل بعرف جر القلم مجرور وزید جار سره د خپل مجرونه نو دا خو ظرف کو جوړیږي اوس په پدې کې موږ ګورو چې دا به ظرف لغو جوړوما که ظرف مستقر به جوړوما نو په چا پوری چې تړه ماغه څه شي پکار ده فعل یا شی به فعل نو په دې جمله کې ما وکتل چې بری کې فعل شته یا نشته نو ما وکړو چې دا کتب ته پکې سره فعل نو دې ته مزه مې چې دا ظرف لغو متعلق شو پوه شئ وز د دې نه هغه به بعد علاقه بیا غلطيږي چې جار سره خپل مجرور نه ظرف لغو متعلق شو وسره ونده وسره به فعل سره خپل فاعل نه او سره خپل متعلق نه کومه جمله شولا جمله فعلیه خبریه او دا جار مجرور دلته کې موجود دی پرې زید علی السطح کې زید مبتدا ما جوړ کړه علی حرف جر ده السطح مجرور ده نو جار دا حرف جر شو او دا څه شو مجرور و جار سره خپل مجرور نظر خدای وده خو د دې متعلق تما وکتل چې په کومه جمله کې دا جار مجرور راغلي دي په دې کې فعل یا شبه فعل شته فعل یا شبه فعل پکې شته نو چې نشته لازم چې دا ظرف مستقر شو پوه شئ ظرف مستقر متعلق وس کتل بسرین ومنه جو تبه چې دا جار مجرور متعلق شو پچا پوره فثبتا پوره پس پوره فثبتا پوره او کته چې زره کوفین ومنه ما جو موږ وسو چې پس پوره فثابتون پوره پس پوره وسه کثبتا جو ثبتا فعل او ضمیر پکې مرفوع متصل فاعل
ها فعل سره د خپل فاعل نه دا بوس راغون کې بیا دا بعض الکان بری دې کې دا بیا پریدي دا بوس راغونډه بیا چې ثبت فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه یعنی ثبت فعل شو او سره د خپل فاعل او متعلق نه دا څه ولا جمله فعلیه خبریه وز دا ټول جمله دا څه شو خبر د چاره پر مبتدا لپاره نو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه پوه شوي او کته وی چې په بصرینو په کوفینو باندې کومه نو بیا د قشان دي چې علار وجر اسد مجرور جار سره خپل مجرور ظرف مستقر مدلل به ثابتون شی به فعل پورې ثابتون شی به فعل پورې ثابتون شی به فعل هو ضمیر پکې فاعل فعل سره خپل فاعل او متعلق نه شی به جمله خبر سبا جوړه شی به جمله خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه په دې کې ګران څه دي ها پدې کې کم ځای کې تاسو نه پوهیږئ تاسو ته کم ځای ګرانی نو تاسو د الله خاطر وګړي ضمانت تاسو کوي چې تاسو په کم ځای باندې پوه په جار مجرور په ترکیب باندې دغه شانتي د فعل فاعل په ترکیب باندې د مبتدا خبر په ترکیب باندې په کم ځای کې تاسو نه پوه نو تاسو مان تاسو کوي صرف دونه نه چې جمله فعلیه راشي نو بری کې بل اول فعل لازم بیا به فاعل ګورم فاعل به څنګه ګورم چې کم به مرفوع بس هغه فاعل وي مبتدا خبر جمله اسمیه رااله چې کم به مرفوع اوله کې راغله مبتدا به کم به ورستو راغله او مرفوع جواب خبري بری کې په کم ځای کې تاسو مشکله مت تاسو مت وای د دې ترکیب ماته کوي خلق الانسان من عجل سو به یو کس واسي خلق الانسان من عجل دا کومه جمله ده بزوره باندې وای بزوره جمله فعلیه ده وستاو ته څنګه بدولې ده جمله فعلیه ده او له جو سره فعل نو چې ستا په ځین کې دا راغله چې دا جمله فعلیه ده نو په جمله فعلیه غټ غټ جزونه څه یو فعل وي یو فاعل وي بس فعل او فاعل د دینه اخوا کا پکې نور سو زو بیا سوچ کوما چې دا وځه څه جوړ کما او هغه سوچ ته لامنګ نه رسیدلی او بیا ان شاء الله به منصوبات کو بیا چې دا مفعول به به جوړو ما کوم مفعول له به جوړو ما کوم مفعول ما به جوړو دا غي د اسانه طریقه د خپل په پہچان دي چې ته ټکی ته وګورې کنه تا ته ډایرکټ پته لګي چې دا ځکه منصوب دي چې دا په منصوبات دا واقع کیږي لکه څنګه چې دا اوس د دې پته لګي کنه چې لکه دا جمله فعلیه ده نو بدی کې تستر کې پټی کا او خلق الانسان من عجل بدی کې تما د فاعل وخیا الانسان دا به فاعلی نائب فاعل سبي نائب فاعل به ولي نو ګوره ما تاسو ته چې جمله فعلیه راشي نو موږ ورته ګوري چې په شروع کې جمله فعل معلوم راغله که فعل مجهول راغله نو موږ ته وګورئ په شروع کې سره راغله فعل مجهول راغله نو دا به ترکیب لیکم ځانته خلقه څه شی فعل مجهول دا به صفه صفاری کا مجمع دا خو بیا وضاحت الانسان دا به صحیح نائب فاعل به وستا ته څنګه پته ولګیدل چې دا نائب فاعل دی زګر سره مرفوع دی زګر سره مرفوع دی او په مرفوعاتو کې دویم نمبر ما څه ویلو نائب فاعل ته نه پیژنم نائب فاعل تعریف وکړه هر هغه اسم چې فاعل داغه حذف کړل شي واقیم هو مقامه هر هغه مفعول کل مفعول نه هغه د فعل د فاعل تعریف دی دا كل مفعول حذف فاعله واقيم هو مقامه دا هغه مفعول د ویل کېږي دا ته خلق الانسان پیدا کړی شوی دی انسان اوس پیدا کوونکی څوک دی نو هغه سره حذف دی پیدا کوونکی څوک دی حذف دی فاعل حذف دی نو كل مفعول حذف فاعله هر هغه مفعول دا وایي چې فاعل حذف شوی واقيم هو مقامه او دا فعل دا مفعول دا دغه قائم مقام راغلی نو دا نائب فاعل شو وس اقوا من سره حرف جر او عجل مجرور وجار سره خپل مجرونه ظرف الله بوله کومه پچا پوری ظرف الله ده په خلق فعل پوری وسره دا کوي فعل سره خپل نائب فاعل او متعلق نه شبه جمله سجوا شبه جمله دا چې فعل مجهول په شروع کړه هغه په دې باندې پوه شوي ها بلو ها بل مثال وای ها يؤمنون بالغيب پاسې دی لا يؤمنون بالغيب دې ترکیب څنګه
دا به کومه جمله فعلیه څنګه به ولګی دا اولنی جو سره فعل اولنی جو فعل څنګه ترکیب کوم درې یؤمنون فعل کم فعل نه فعل مضارع او کومه څنګه ده جمع مذکر غائب څنګه و جمع مذکر غائب کې څه شي واو ضمیر پکې صحیح وځ ګوره ته وګوره چې دا واو ضمیر فاعل جوړیږي کنه نو موږ دی واو ضمیر ته څنګه وایو ضمیر مرفوع ورته ولي وایو لکه چې په مرفوعاتو کې څه واقع کیږي تاسو ان شاء الله په دغه کې به وایي ضمیر مرفوع ضمیر منصوب ضمیر مجرور ضمیر مرفوع دا مطلب دی چې په مرفوعاتو کې به څه واقع کیږي منصوب دا چې په منصوباتو کې به څه او مجرور دا چې په مجروراتو کې واقع کیږي نو ګوره دی واو ته موږ وایو واو فاعل ډایرکټ موږ نه وایو واو ضمیر مرفوع دا مرفوع ورته ولي وایو دا څه جوړیږي فاعل او متصل دی او فاعل په اخر کې دا فاعل دی بار به جر الغیب مجرور جر سره خپل مجرورنا ظرف لاغو متعلق شو بچا پوره یؤمنون فعل سره خپل فاعل متعلق نه یؤمنون فعل یا خبر دی لکه پوښو به معنی ها بلو ها اخذ الله على سمعهم قل ارايتم ان اخذ الله على سمعهم پس ولا جمله کومه ودا جمله فعلیه ده څنګه پته ولګی نه او نه جو فعل له نو چې فعل له نو مدي جمله کې بس څه موجودي موږ لا فعل په پکاري موږ لا فاعل په پکاري نو فعل خو په لاوله کې راغله جدا بس شي فعل بشي بیا مرفوع به کم یو څه ده الله جدا بس شي ورسو علی سره او سمعهم نو سمعهم دوه ټکی دی یو سمع یو سمع دی بل سره هم دی نو دا هم جدا کوي سمع بس شي مضاف او هم مضاف الیه وزید دی ضمیر نوم دی هم سره مې ضمیر مجرور متصل نو وګوره دا ضمیر مجرور ولې دی دا چې په مجروراتو کې مضاف الیه واقع کیږي مضاف سره خپل مضاف الیه نه مجرور شو رسو د جار سره خپل مجرور نه ظرف له متعلق شو بچا پوره هغه د فعل سره خپل فاعل متعلق نه جمله فعل هغه کامران خو ده پاسه یو جمله د قران مجید نه وایا چې بای کې جار مجرور راغلی فاعل به کوم راغلی قران مجید نه وایا زرګو شابه چې فعل به کوم راغلی فاعل به کوم راغلی جار مجرور به کوم راغلی ها پزورا تو دقیقه نه خو تو دقیقه دوی نه خانه ها بیماری څه چل دیدلا څه ولې دا جو په دقیقه برابرېږي کین بل وای تاسو ها ذهب الله بنون دا تاسو لیکل نه ویني جمله وای دا تاسو دا درسمه سپارو په دې کوه کنه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق نو موږ ورته فاغسلوا ايديكم الى المرافق پس ترکیب وکړو یو کس فاغسلوا ايديكم الى المرافق اغسلوا فعل واو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل معطوف عليه الى المرافق جار مجرور ظرف لغو نو لغو ماشاء الله بلو ساسا لا اليس الله بيحكم الحاكمين دا تنش کوله وکذا کوله شجوع دا ولا موږ نه ویل ليس پکې فعل ناقص ته فعل ناقص ترکیبونه موږ نه لري دا تاسو جوړ سره وي ته پکې فعل پکې کم یو دی بریږي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ټیک تیزا لقد خلقنا الانسان اوره غولي کوم دتا استاد نه غلطي کی لقد خلقنا الانسان صحیح ہے ماشاءالله کا انسان في احسن تقويم ورزبه لقد دا که لقد پکې نشي کولای جمعه کوا لام دا کې دی او قد تا کې دی خو کته نشي کولای جو پرې دوا خلقنا فعل ماضی فاعل پکې شری نو نا
ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिद फ़ाइल। हाँ अन इंसान मफूल बिही। ठीक है फी हरफ जर अहसनी मुजाफ माशाल्लाह तक़वीम मुजाफ इलैहि। हाँ लगो मो है लगो लगो बचा बुरे वजरावण का हलक नाफेल सराफ फाइल मफूल बिही। ठीक है माशाल्लाह बोलो सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन रददनाहु अस्फला साफिलीन पास ही बल रददनाहु अस्फला साफिलीन रददना फेल ज़मीर हुआ है कहना कम ज़मीर दे बगे ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिस फ़ाइल। हाँ अस्फल फेल है अस्फल साफिलीन लांदे लांदुना अस्फल मुजाफ। हाँ हाँ मफूल भी है मफूल फी ले रहा असफल लांदे 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 खुदा गई कहना ज़र्फ़ी। हाँ मफूल फी फ़ेल फ़ाइल और मफूल फी जुमला फ़ेलिया खबरिया दा सुबह दा जोर सबक तेरे दा याद कई खा दा मुब्तदा खबर दा सबक हो और दा तेरे दा वक्त सही सही याद कई बल बाबा इंशाल्लाह बे टेस्ट थी और सरद दीन बताओ तो इंशाल्लाह दा तरकीबों हम लिखा पा तरकीबों को बरालम टेस्ट रखो इंशाल्लाह सही ना सही